پروسه کال ہوم سیکرټری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تا سره ملاویږي. نو زه زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی؟ ما سره څه کار دی؟ ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټیلیجنس ډایرکټران دي. ما راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا ما راویلګه خو ترجمان ورسره راولېږه زه انګریزي نه پوهېږم. نو ما ته وی چې پښتو ورځي ښه صفا پښتو وایي. ما البته راویلګه 10 بجې د ورځې راولېږه. دا زما عمره ګیري وي سپینې ټوپۍ په سر وي دا زما غوندې جامې اغوستې وي کېناسته. مال دا ولې تاسو امریکن یې؟ ویل او جي. مال دا ګیري یې دا ټوپۍ یې دا سپینې جامې د طالبانو غوندې. ما ته وایي چې دې رحمان بابا باندې ریسرچ دپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړي. نو کابل کې بیګیره سړی پریدي نه نو د یاریم دا ګیره هلته پرېښې واوره نن هغه امریکن چې په کابل کې د طالب د یارې ګیره پرېښې وه نن به د هغه حمله خدای په کابل کامیابوي. انشاءالله امریکا به په خپل کور کې خدای تباه کوي. 2 پیشنګویۍ مې کړې وې یو د رښتیا شوه او بله رښتیا کېدو والا ده. روس د صحابه په قبرونو بمباری کړې وه په پیمنار کې چې کوم صحابه پراته دي په کابل کې او تر اوسه پورې ثابت پراته دي سپینې څادرې پې غوړېدلې دي او د وینو ټاکې پې باندې. که خدای بوتلی او بیا ګورئ. ما وی چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړې ده الله به روس تباه او برباد کوي. تباه کړو که نه؟ د خدای په توره کې خو هلکه آواز نه وي که نه؟ خدای تباه کړو. امریکې په عراق باندې بمباری کړې وه په خاندان رسول باندې په ائمه مجتهدینو باندې د شیخ عبدالقادر جیلانی په قبرونو باندې. ما وی انشاءالله دا بدل بم ګورئ چې دا اولیاء به د امریکې نه اخلي. وای غستو تی که نه؟ 1 اربو نقصان په هغه بلډینګ کې شوی دی چې کوم بلډینګ په جاز غورځېدلی دی. 1 اربه نن امریکا لګیا ده د فرانس او د جاپان نه قرضې غواړي. مونږ خو د امریکې پوجا پاټ غنمو دپاره کولو که نه مونږ له به امداد راکړي مونږ ته به امداد راکړي. دا زمونږ لیډران یو لیډر تللی و امریکې ته چې راغی ویلې چې لاړم مالې په ارام کښېنه ټوپي ټق صاحب دا کرکولې په دې ځای ایښی مال ټوپي ټق صاحب په ارام کښېنه مسلمان رالی که کافرې کړې مسلمان رالی مال په ارام کښېنه مخوب میں شناسم پیران پارسارا ما د پارسا پیران ز پیژنم د امریکې پیټوان ز پیژنم د امریکې تالی سټ ز پیژنم په ارام کښېنه. ما ته وی تا سره خو د خبرو شان نشته ما زه لیونی یم نو لیونو سره څه خبرې کوم تا بد وکړه چې ما سره دې خبرې وکړې زه خو لیونی یم. امریکنیان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړي دي او دا ګیرې مځکه پرېږدي. څه ریسرچ کوئ؟ ویل دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی. او مونږ په امریکا کې اورېدلي وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا په رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري. نو د دې وجې نه مونږ هم سیکټري په ترو تا ته رالو چې مونږ ته د هغه حالات لږ ووایه. اوس یې تاسو ته ووایم مال سم اورېدلي دي. وایي مونږ دا اورېدلي دي چې ده لیدلی دی ده لیدلی دی نو دې تصدیق نه راغلي. نو ما ورسره په خندا کې وی چې که دا تصدیق مو شو چې ما لیدلی دی نو بیا به مسلمانان شئ که نه؟
ویل شکلم د مسلمان نه دی جوړ کړی مولانا صاحب وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وایو خو ته لږ مونږه پوه کړه. نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د کابل بادشاه ظاهر شاه دوه سیټه رالیږلي د سنگ مرمرو، یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره. په رحمان بابا چې په کوم ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرحد کې مدرس وم، 11 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو عادت مو اختر ورځ به مونږ رحمان بابا کې تیرول. یو سړی راته وی چې مولانا صاحب رحمان بابا کې د ورځ به چې تیرول ته خو چرسیانو ټول. ما یاره دا چل چې شرابیانو نامې چرسیان خوښ یو دوغه چې ولګي مزمکه اسمان نه خبر نه او ته چې یو پیکینګ وې سال دی جوړ شي. یعنی بس معافي غواړم غلطي مې وکړه په آرام کینې به هر چا سره ما چرسیانو سره چې کومې ګوتې کړي دي نن ورشي وی ګوري دومره ګيري پریخي دي او په تبلیغي جماعت کې سلور میاشتې او یو کال لګولې. خیال امراغه ما چې چرسیانو سره کوم عمل کړي دي سره مې چې خبر وکانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو. ما کنده کنستی وا د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او دا د لحد سایډ می په جبل والو چې اونې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم اوس دننه مړې پروت دی. نو ما ته هغه مستری आवाज وکړ چې اوته بیړه تباوی کې کیته پاس را شدا سده وکړه ملتوبی تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورېم دومره کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبخي هغه مرا ټوپ کو سورېم چې کولاو کو د وختو یو ګوچه په دې ځای پرتا دا یو په دې ځای پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ ته ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکڑ ته میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے ته تو منو چھکلے میں زلا سور نباسم کده دی مړی ونی ومن رامه کاغا یاره دمو داغه دما د الله صحبونی و مالا سورنه نشو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خامتا کفانه دي داسې پروت ته لکه اوستي داسې پروت چې پاس راو ختمه نو دا شعر رایات شو چې تر قیامت بصابت لاحت کې پروت وی تر قیامت بصابت لاحت کې پروت وی چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو پارچا چې د غضب لنده کی خخا پارچا چې د غضب لنده کی خخا خطا ندرو می گزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پورې رسی چې په یو قدم تر عرش پورې رسی مالی دلې د رفتار د درویشانو وګورئ ورشي د علامه ثنا الله پانی پتی تفسیر مظهری د یمحو الله ما یشاء په ضمن کې د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامن استادو مولانا طاهر نامه و د یو ورځ ناشته چې په مراقبه کې په لوح محفوظ نظر پرې وته د زمکه نه لوح محفوظ ګوري دا موای چې دا لاندې خاور لاندې پراته دي دا جوړ خاوري شو او خدای قسم دا اوسم ثابت پراته دي چې لوح محفوظ ولیدو نو مولانا طاهر ولیدو چې هغه په لوح محفوظ باندې شقی لیکل شوی شقی معنا بدبخت نو ډیر خپه شو چې دا زما د زمانو استاد دی دا په شقی لیکل شوی دی نو دا ور یاد شو چې په دعاګانو باندې الله تقدیر مرد کوي نو دعاګانې شروع مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې یو میاش می دعاګانې وکړې میاش پس می چې بیا په لوح محفوظ نظر پرې وته نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکل شوی ځاني طور خډیر پریشان
او زه تاسو ته په ایمان وایم چې د افغانستان علما او طالبان دومره مطمئن دي چې زه درته څه ویلی نشم. هره ورځ سهار د 9 نه تر 10 بجو پورې ما ته د قندهار نه ټلیفون کی او د امیر المؤمنین نائب چې دی هغه ما سره خبرې کوي. نن سهار یې را سره کړي دي. مال څه حال دی؟ ویل بیغمه اوده کېږو بیغمه را پاسو. هغه کور ته د غلا او د ډاکې نه څه یره دا چې د کم کور څوکیدار ویښي. ویل زمونږ څوکۍ الله کوي، کم الله چې په بدر کې د اهل بدر څوکیداری کړې وه او ملایکې ورته رالیږلې وې، نو هغه زمونږ څوکیدار دی، مونږ ته څه ضرورت دی چې غم یې کوو. نو ما ورته بیا یو شعر وی چې موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم، نو د غمه یې خوب ولې ټوله شپه نه راځي. بیا مرګ چې دی هغه یو معین وقت دی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا ورپسې لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. یو ساعت نه وړاندې کېږي او نه رستو کېږي. نو مونږ ته د غم د څه خبرې پکار؟ غم راته صرف د جناب محمد رسول الله د دین پکار دی. غم راته صرف د هغه قانون پکار دی چې کم قانون په 23 کاله کې جبرائیل راوړیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. دا هغه قانون غم راته پکار دی، دا هغه دین غم راته پکار دی. مونږ ته د دنیا څخه غم پکار دی. دنیا خو داسې شی دی چې هر څه به دلته پرېږدي او ته پکې یوازې ځې. هر څه به پرېږدي، ښځه به پرېږدي، لور به پرېږدي، زوی به پرېږدي، کور به پرېږدي، مال به پرېږدي، دولت به پرېږدي، یوازې پکې ځې. هغه ورځ دغه یو مولا راغلی و د کرک، ډېر ښه عالم دی او شاعرم دی. نو ما ته وی چې مولانا صاحب یو 2 شعرونه مې درته راوړي دي. ما له وایه مهرباني ده. ویل زمکې کلنګ دی زورور دی، زمکې کلنګ دی زورور دی، ځوانان خوندي کړې رالیږي تش پالنګونه. څه دنیا ور سره روانه او په کټ کې اغستی او د کټ نه اوچت کی او زمکې ته ښکته کی. زمکې کلنګ دی زورور دی، ځوانان خوندي کړې رالیږي تش پالنګونه. خو زمکې لږ حل براته وایې، زمکې لږ حل براته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه. زما عزیزانو هیڅ پته نه لګي چې د لاندې خلکو ګزران به ښه وي او که به خراب وي. یو حدیث دی، حضرت عثمان به چې کله ادیرې ته راغی نو جړل به. صحابه ورته وویل چې ته د جهنم خبرې کېږي نه جاړې او چې قبر وګورې نو ته ورته جاړې. حضرت عثمان ورته وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره. قبر چې دی هغه د آخرت په منزلونو کې ړومبنی منزل دی. نو که د ړومبني منزل کې سړی پاتې راغی عمر له تباه شو، او که د ړومبني منزل کې کامیاب شو عمر له کامیاب شو. نو حضرت عثمان به وی چې دې ځای ته زه ځکه جاړم چې دې ځای کې چېرته په ړومبی شپه پاتې را نه شم. زما عزیزانو دا خبرې په زړه ولیکئ، په زړه. تاسو خو به دغه غم اخیستی یې، دا اوس چې کوم الیکشن شوی، مړه خدای ته وګورئ، د خدای قرآن ته وګورئ. مشرف اعلان نه و کړی چې الیکشن دی، نو هین هین ورته
خزم راوته او سړیم راوته موږ سره یو دغه پښتون دی نو هغه خزه پاس شوی نو نن سهار راغی ما ته چې اوسګار نو ما اکور والا می میټینګ ته بوتلو را بوتلو اوس ما ته و په خطي ګدلا نو کور والا میټینګ نن ما ته سلوي خزم راوته دا کونسلر دی او دا کونسلیټ دی او دا ناظم صاحب دی اوس چې کوم ناظم صاحب ګوره موبایل په لاس کې نیولې دا لاس کې نه ګرځي څه ورته وایي موبایل نه موبایل لاس کې نیولې او داسې برواني دا څوک دی دا ناظم پرون مې یو ته وی چې خدای قرآن ته وګوره خدای راستی که څوک در باندې سپیم ډیران ته راکاږي د سړي زوی شه دا موبایل لرې کا خیال دی موبایلونو زمانه د اعلان کړی نو چې به چې ښځې او نر راووت نو که تاسو خفه وئ تاسو به د الیکشن نوم اخیستی وی خو خوشحال یې که بد هغه ناوې رونه جنګ یې راغی جینۍ ناوې کړې ده جینکو ورته ویلې چې جنګ کې هغه زلمی چې راوسته د هغه خو پوزه نشته بې پوزې دی ویل ویل بې پوزې دی ویل چې په قسمت مې اوس دی راته خدای ښه کړي نو موږ په پاکستان کې په 50 کاله کې بې پوزې ته ودیږو ما سړی ونه لیدو زه درته په ایمان هر یو چې راځي زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي زاغان کې ناست په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي مونږ په هغه زمانه کې اوس الګوله ده کله صدر صاحب خلق راغواړي مشورې ور سره کوي هغه ورځ ما پسې جواب راغی چې تا غواړي مشوره ده مال خبره واورئ ما په 50 کاله کې زما د ژوند ریکارډ دی ریکارډ ما په 50 کاله کې د وزیر دفتر نه دی لیدلی منای ده کینی دا تاسو سره جوخ په شرپاو کې اوسېږي آفتاب خان قرآن ولا ورکا چې 2 ځله وزیر اعلی شوی بي دیګر مولا دي چې په دفتر کې لیدلی یا درته په عمر کې د سکار ویلی دي مفتی محمود غوندې سړی وزیر اعلی چې د هغه د هر ویښته نه به د اسلام آواز راتلو و که نه هر ویښته نه به د اسلام آواز راتلو درویش ملنګ او یو فقیر د زمانه ما 10 کاله ور سره تیر کړي 10 کاله ما په 10 کاله کې د مفتی محمود بیا د خبره نه دا اورېدل داغه غوندې سړی دفتر ته په لس میاشتې کې وزیر اعلی او نیم تله که څه خبره به وه نو کور ته به ورغم د شپې او ورسره به مې خبره وکړه دفتر ته نیم ورغلی ماښام بیا کله ما ته ټلیفون وکړو چې راجې نه ما ویل جي څه کار مې نشته نو ویل مړی بالې وخورې ما به ورته په ټلیفون وویل چې جي زه ناجوړه نه یم ویل ولې ما ستا بنګله کې خو خوټ کېدلي دا دي نو زه څه ناجوړه یم چې زما پرهیز دی چې مړی بال ته وخورم ویل بیا ښه داسې راشه په کابلی سلاطین تیکې والا نه تیکې م راوړه او تم راشه کني پولیس در لیږم لا بړم یو سیر تیکې به مې واغستې هغه تیکه ما دی په خوراک لیدلی ما په 10 کاله کې قسم په خدای چې دی په تیکه خوراک هم نه دی لیدلی
کما په لس میاشتې وزیر اعلی توپ کې د ده په بنگله کې چرګ حلال کړی لیدلی زه به مسلمان نه یم. اوس دی خوا وګورئ، ما دیوبند کانفرنس کې یو خبره کړې وه چې مفتی محمود صاحب د مرګ نه وروسته مې سیاست هغه سره په قبر کې دفن. اوس نور ماله په دې ملک کې سیاست خوند نه راکړي. هغه خلکو سره به زه ملاوېږم او ورسره به تصویر وباسم چې کوم خلک زه مسلمان هم نه ګڼم، مسلمانان یې نه ګڼم. زه به د پاکستان وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلی په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان نه د لارډ میکالې قانون جوړ کړي لندن ته ورک شي او د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي. په هغه ورځ به حکومت منم. که نه د بدې ورځې سړی خرتم بابا وای بس بده ورځ ده اوسېږو دې ملک کې منم ہے نا. اس سے گورے ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا. پار خاخ الو ناستے نو د گلستان انجام بچي. خاخونو د پاره خو بلبلې پکار دي، بلبلان پکار دي. نن په کابل کې د بلبلانو بادشاہي ده، د بلبلانو بادشاہي ده.